یو سړی د ایمان په حالت کې د دنیا نه لاړ شي ایمان ویسي ایمان څه ته وایي دا اوس بنیادي مسله ده اوس که یو سړی ته وایي چې لکه شپېته کاله دي په ایمان کې تېر کړه په اسلام کې دا اسلام څه شی دی راته وښیه نو بیا وایي چې لکه زه څه ملا خو نه یم نو مسله دا ده د علما خواته کښېنئ شپېته کاله بل دا خو داسې ټیکټ نه دی که نه ته چې چېرته سعودي له ځې یا کوم ځای له پاسپورټ په کوم ځای کې ساتې پاسپورټ څه شی کوي خو دې سعودي له بله کینې پنځه کاله پس نه وی ما بله د لسو کالو نه وی که نه وی بیا کې بل به جوړ کړي هېڅ شی هم دی پاسپورټ شناختي کارت څنګه ساتي او دا شناختي کارت صرف دلته کار کوي اخرت کې کار نه کوي په قبر کې نه کوي دا ایمان داسې یو پاسپورټ دی چې په دې کې به ته جنت به په طرف نه غواړې نو دا چې خړي خیرني نو که یو سړی ته وی دا ایمان راته لږ وښایه دا ایمان څه ته وایي وایي ما ته پته نه لګي لرنډ سې اوپر نه چلی هېڅ پته راته نه لګي نو شپېته کاله د الله بنده دا مونځ چې کوې دا روژه چې کوې دا صدقې دا ټول کارونه چې کوې د ایمان دپاره کوې ایمان نه پېژنې نو د علماو خواله ورځئ ښه ګناه پکې نشته درسونو ته کښېنئ ایمان تصدیق بالجنان اقرار باللسان او عمل بالارکان په دې کې ډېر لوی اختلاف دی هغه د علماو کار دی په زړه باندې تصدیق کول چې رب لا یزال زما خالق دی او دا کتابونه فرشتي انبیا په ورځ د قیامت په دې زما یقین دی دې ته ایمان وایي خو دا د زړه تصدیق په ژبه اقرار په ژبه به یې وې د زړه تصدیق خو فرعون هم په اخره فرعون اقرار وکړو 3 پېرې ایمان یې راوړ د زړه تصدیق خو ابو طالب که وویل زما وراره زما دا ستا دین حق دین دی د زړه تصدیق هغه کړی و ویل دا زه منم 100% وراره دا ستا دین حق دین دی په ژبه اقرار نه کوم په ژبه به تلفظ کې په زړه به تصدیق کې یوه درېیمه خبره بله ده چې دا ستا اندامونه به دا د پیغمبر د طریقو موافق استعمالې دې ته اطاعت وایي عمل بالارکان نو دې ته وایي ایمان نو چې اول موږ دا ایمان وپېژنو ایمان دې 3 خبرو ته وایي دا خو هر څوک زده کولی شي دومره خبره خو نه ده یو سړی د الله سره ایمان ملاو شو ایمان یې صحیح و شرک یې نه وکړی نو وجبت له الجنه د دپاره جنت واجب دی خو ګوره اوس وکې ایمان وړل ډېره ګرانه خبره ده څرنګه زه تاته مثال در کوم که نه ښځه چې کله په قار کې کنځلې کوي ما په خپله اورېدلي دي د دادا مذهب ایمان کمې ښځې چې ایمان وکنځه مذهب یې وکنځه ښځه کافره شوله تېر عمل یې ختم که او نکاح یې کړې واده نکاح یې ختمه شوله اذان وشو رد به دې ته وویل یو مسله وشوله او مسلې ته دې رد به دې وې د قرآن آیات ته دې وې ګیرې ته دې کنځل وکړله د ایمان د خلاص